مختصر دا چې کومه معرکه روانه ده تیر دور کې زموږ نوی نسل هغه دوکه کړی شوی و. مزید به موږ د دې خلکو په نارو کې نه راځو. زموږ د سرکاري خزانې چې کوم بې دریغه استعمال شوی دی ستاسو او زموږ د دې حکومت صرف یو وزیر په جدا هلیکاپټر کې راغلی دی چې هغه وزیر اعلی هم نه دی، عام وزیر دی. د هغه دپاره د لکاو او د کروڑاو د سرکاري خزانې نه په هلیکاپټر کې دی. د دې خلکو نه د خپلو پیسو او د خپلو ټکسونو حساب اخیستل او دا به موږ اخلو انشاءالله د اوښ په ذریعه باندې. په دې ملک کې چې کوم سیاسي صورتحال روان دي تاسو ټولو ته دا ښه په علم کې ده چې په 31 مارچ باندې په دې ملک کې په دې صوبه کې فیز 2 بلدیاتي انتخابات روان دي. او څنګه چې په فیز 1 کې دغه ملګرو په جمعیت علماء اسلام باندې هغه پوره اعتماد وکړو او په صوبه کې یو غټ جومات جوړ شو. زما خوږو عزتمندو نن جمعیت علماء او هغه نن د KPK خاورې خو زمونږ وو، خو مطلب دا دی چې کوم په سیند کې او په پنجاب کې چې کوم هغه خلک وو چې هغوی یا د مسلم لیګو سره تعلق ساتو یا د پیپلز پارټۍ سره تعلق ساتو، نن هغوی په جهر سره دا خبره کوي چې واقعي که په دې ملک یو لیډر دی او هغه صاف شفاف دی، په هغه کرپشن نشته، هغه مطلب دا دی د دې ملک او قوم باندې خفه کېږي، هغه صرف مولانا صاحب دی. زما عزتمندو د تېرو 9 کالو نه په دې صوبه کې د PTI حکومت دی 4 کاله په مرکز کې وشو. هغه 15 کاله به یې لاول چغې وهلې چې زموږ سره د مرکز حکومت نشته، زموږ د ګیس کې کار نشو کولی، موږ په بجلۍ کې کار نشو کولی، دا د وفاق ادارې دي. نو یا په دغه قوم اعتماد وکړو او یا مطلب دا دی د خلکو په ایجنډه باندې راوستی شو، خو په هر حال په مرکز کې منډیټ ورکوله. نو په هغې حواله که تاسو نن وګورئ، نن د بجلۍ نرخونو ته وګورئ، که تاسو نن د ګیس نرخونو ته وګورئ، دا اکثر دا خبره کوم دا نرخ خو په یو ځای که خو دا کم ټکسونه چې په موږ لګي نو په بیل زما په خیال چې 1500 روپۍ بیل راشي نو 1200 روپۍ پسې ټکس شي، داسې ده که نه؟ تاسو بیلونه داخلوئ که نه؟ زما عزتمندو نن هغه مدره روانه ده په 31 تاریخ باندې چې تاسو سره مطلب دا دی کم زیاتی شوی د قوم سره، کم زمونږ د دې اوټ مذاق وړاو شوی دی، کم زمونږ نه د دروغو په ناره باندې اوټ اخیستی و، کم موږ ته به شنه شنه باغونه ښوولو، کم موږ ته به نوجوانان ته دا وایي چې تاسو زمونږ په ملک کې به روزګار درکوو، که تاسو د عبدالله صاحب وایي چې د 1 کروڑ نوکریانې وي. نو زه اکثر خبره په هر ځای کې دا کومه زمونږ ورسیز پاکستانیان ډېر په زیات خوشحاله وو او مطلب دا دی چې په 2 لکه روپۍ ټکټ یې واخیسته وایي چې عمران خان له ورکوو او په هر ملک نه به خلک راځي او مطلب دا دی چې پاکستان کې به نوکریانې کوي. د هغې خلکو هغه میوزیم ختمې شوې او دلته کې نوکریانو خو څه کوي چې نور خلک یې بېروزګار ویشتی چې وروسته 15 کاله بعد عزیز افغانه وټالې او 15 کاله بعد بیا ته ورکړي چې شیشې د ګاډۍ تولي 4 پولیس ته شاته کېنولي، یو موبایل در د پولیسو مخکې راوړي، ته به چې دا ستا د پلار د جایداد نه تا ته دغه شي دي، ستا خپل ګاډي دي چې تا پسې مخکې وروستو ګرځي، زما د قوم پیسې دي، زما د ټکس پیسې دي، ته یې وراوی دلته په عیاشي کې. زما عزتمندو دغه غلطي شوې ده. ګوره په کار نه چې مونږ توبه وباسو، د الله نه معافي وغواړو. شی زمونږ نه زمونږ بیل قبضه شروع ده، هر څه وایي نور هم درکړو، په 4 ډالرو درکړو، خو فیصله به زه کوم، فیصله به زه کوم. په هر درېیمه میاشت باندې بجټ پاس کوم، مهنګایي راوله. دا کوم خدمت چې دی دغه پکې ملګرو زما نوم پېشکر او ماته ملګري وایي چې ودرېدلی نو موږ زه ودرولی شوی یم. نو په هر حال څوک چې ودرولی شي او یو عهده نه غواړي هغه ته حواله شي د الله امداد ورسره وي. انشاءالله د الله نه ودنې ساتو، انشاءالله پاک به موږ سره خپل امداد شامل حال کړي او که تاسو اعتماد وکړئ زموږ باندې نو انشاءالله ستاسو چې کوم حق دی هغه به تاسو ته میلاویږي. موږ تاسو سره دروغ وعدې نه کوو، څوک په یوه جامه کې راځي او څوک په بله کې په دروغه یو زه ریاست مدینه جوړوم مقصد شوی ترڅو د ریاست مدینه د هغه خلکو نه تپوس کوو چې هغې مطابق کار کوو.
هغوی د حکومت دا کوم چې د عوامو شور داسې نه وراوهله په دین چې تاسو ته عبدالله صاحب ویل حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې هغه د حکومت سرکاري کار کوي او ځان ته یې ډیوه لګولې ده هغه په رڼا کې د حکومت سرکاري د بیت المال یا د هغې چې کوم سرکاري کار دغه کوي په دې کې علي طالب صلی الله علیه وسلم راغی چې کله دې دور په خبره خپله خبره د سړک له عمر سره غړي وم مړه کړه او علي صاحب بیا تپوس کېږي دا ولې وایي دا ځکه چې تر اوسه پورې خو ما د حکومت کار کوو بیت المال په کار کې زه لګیا وم نو ټیک ده د هغو تېل ماسېدل زما ستا خبرې چې شروع شوې دا زما ذاتي خبرې دي نو په دې کې مله دا نه ده مناسب چې زه د حکومت او سرکاري تېل دا وسېږم لہذا دغه خلک ریاست مدینه هغو جوړو نن موږ د حضرت عمر صاحب د عدالت خبره هم کوو او د ریاست مدینې خبره هم کوو که دې عملي خبر راشي نو په هره طریقه باندې په دروغو کې پر اختلافو چې خپله کرسۍ او خپل ځای ډک کړو عوام دې پکې غرق شي نو بهرحال مزید مخې ته نه ځمه خبرې تاسو تفصیلي وشوې خو صرف دومره خبره کوم چې دا کومه ګمبد نه رسو چې یادېږي او دا کومه احاطه ده د هغه باره ما ته رسېدلې ده نو دغه ملګرو زموږ نوم پېښ کړی دی او زه یې درولې وم زما سره دغه دوه ملګري نور خاص کر دغه انعام صاحب او عزیزالله صاحب دا زما سره په دې کې دا پینل دی نور هر ځای کې زه دا خبره کوم چې کوم ځای کې کتاب وي یو زه صرف د کتاب دپاره خبره کوم زما په دغه ښکته محله کې مقتدیان دي ډېر هغوی ما ته وایي چې موږ راوز بدل کړو ته خو زموږ نه بل ځای ته تللی نو ما ټیک ته زه نه یم تللی کتاب ګوره او کتاب له ورکوي ته خدمه وکړئ نو زه هم په هر ځای کې دا وایم چې کوم ځای ګروپونه نه شي اوس ګروپونه کېږي بس کتاب ګورې کتاب له ورکوئ دغه ماله وکړئ الله پاک تاسو خوشحاله کړي چې موږ اعتماد وکړي انشاءالله چې تاسو کوم حق دی انشاءالله به تاسو بالکل کوله میلاویږي لکه څنګه چې دوی موږ دغه جومات کې ناست یو اوس هم د قوم خادمانو بیا به هم یو بناسو مدرسې راسره دي د فنینو دي او الحمدلله د جومات خدمت کوو او په دغه ځای کې کولا به ناست یو انشاءالله د پټه دانه به نه وي خو وشو ستاسو کوم حق و وایي چې زموږ په وس کې نه یو تاسو بیا په هغې ته رانیږئ خفه کېږئ او بیا تاسو خپل نقصاني لیکن زموږ کیسې او داسې کولاو لکه دا ورغی پناه پکې څه او که یو سړی وایي چې زما فلانکي کار دی او ته ما له وکړه زه به سره ځم نو د هغه مخې ته الله پاک زما ټول ټول ته په دې خبرو د عمل توفیق راکړي او د الله حکم دی چې مؤمنانو د الله نه ویرېږئ او د صادقانو او د رښتینو خلکو ملګري شئ په دې زمانه کې ما ته دغه علماو نه مخکې د علماو خادمان او عالمان نه یو خو څومره چې علما دي او قاریان حضرات او دقه په دې معاشره کې دغه خلک کارېږي د دې نه زموږ ته اصلا نور ښه خلک نه معلومه نو زموږ ته ټول ته درخواست یم چې دغه کسانو ملګرتیا وکړئ او د ګمبد مهربان ته زموږ یو دا ملګری ولا راپاڅه یو هغه ښایست د دې هم د چهرو ته وګورئ ماشاءالله د فراشي که تاسو د دې په مقابله کې نور څوک ښه ښکارېږي هغه باندې اعتماد وکړئ که نه او که نه ورته ښه ښکارېږي ښه ښکارېږي انشاءالله چې په دې باندې خپل اعتماد وکړي انشاءالله او دا خبره د کوڅې نه ده زموږ اساس بنیادي طور باندې دا زموږ د عقیدې سره تعلق ساتي عقیده زموږ بنیادي برابر حالات به تر ټول برابروي خبره او مجربي صاحب مجربي صاحب راغلی احسان علي صاحب راغلی دا الحمدلله زموږ ملګري دي او د کتاب نښه ده کتاب کې دې کې څه پټ پناه نشي کتاب ګورئ انشاءالله هغه به انشاءالله وډور کوئ الله جل جلاله دې زموږ ټول ناصر شي الله دې زموږ مددګار شي او آخر دعوانا